بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا المعروف اشرح لي صدري ويسر لي امري نو مونږه ویډیو چې د اسم مختلف تقسیمات کوي پای کې یو تقسیم پرون مونږه د تذکیر او تانیث په اعتبار سره ویلو مذکر او مؤنث مؤنث ستوي چې پای کې علامات د تانیث لفظا یا تقدیرا موجود وي او مذکر څه ته وایي چې پای کې علامات د تاریخ نه لفظا وي نه پکې تقدیر وي بل موږ بیا دا ویلو چې مؤنث د علاماتو په اعتبار سره په دوه قسمو باندې دی یو د مؤنث قیاسي یو د مؤنث سماعي مؤنث قیاسي دی ته وایي چې په دې کې علامات د تانیث منطق کاروي او علامات د تانیث په اسم کې درې دي تای مدوره یعنی هغه تا چې د وقف په حالت کې په ها سره بدلیږي لکه طلحتون کې دا تاج ده او دویم الف مقصوره پرون مونږ ویلو چې الف مقصوره چې د اسم په اخره کې راغلی نو تانیث علامه به هر چې کله پای کې څو شرایط وي درې شرایط نمبر 1 سره چې کلمه به د درې حرفونو نه سیوا وي نمبر 2 دا الف مقصوره به الحاق د پاره نه او د عام زیادت لپاره به نه او الف مقصوره څه ته وایي هغه الف چې د غیر ورسو حمزه نه وی راغلي او تر دریم نمبر الف ممدوده زائده الف ممدوده ما ته ویل کېږي چې دا غي نو ورسو سره غلي حمزه راغلي او چې تانیث علامه په کوم تخکار نه او بیا په کوم باندې دا مؤنث استعماليږي نه ته ویل کېږي مؤنث سماعي څور دوی مؤنث سماعي په عربی ژبه کې یو څو سيزونه دي چې هغه همیشه لپاره مؤنث استعماليږي لکه د هواګانو چې څومره نمونه دي قرآن مجید کې راغلي ریحن صرصرین او دغه شانتي عاصف دا ټول جنین دا د هواګانو چې څونه نمونه دا به همیشه لپاره مؤنث استعماليږي دغه شان د جهنم چې څومره نمونه دي سقر دی جهنم دی سعیر دی لغوا دا ټول دا د جهنم چې څومره نمونه دي دا ټول مؤنث استعماليږي دغه شان د شرابونو چې څومره نمونه دي دا به همیشه لپاره مؤنث استعماليږي نور سپوږمۍ دا به نور چې د نور نمونه دا به هم دغه استعماليږي مؤنث دغه شان دي کم نمونه چې د خصو سره خاص دي یا کم صفات چې د خصو سره خاص دي نه به مؤنث استعماليږي لکه حائزون دا غوږ د لفظ په اعتبار سره مذکر دی لیکن دا مؤنث سماعي دی ځکه دا حائزه دا صفت د خځې سره خاص ده دا د شانت طالقون دا د زنانه سره خاص ده نو دا به دغه حسابي یا او د عربی کې یو څوټه کې دي چې هغه به همیشه لپاره مؤنث استعمالي کې لکه بیرون شو دراون شو او عنکبوت شو او دارون شو عصا شو واښو دا شان د جسم اعضاء چې کوم دوت وي نه به مؤنث استعماليږي سوا د خدین او د حاجبین خدین یعنی اننګو ته ویل کېږي او حاجب دی روزو ته ویل کېږي نو دا خدین او حاجبین اگر چې دوت ولي لیکن دا به دغه استعماليږي مذکر به استعماليږي د دې نه علاوه په جسم باندې مونږ کې چې څومره دوت بسونه دي هغه ټول مؤنث استعماليږي بیا موږ ویلو چې د مؤنث سماعي د پہچان 15 طریقې دي نو ما تاسو ته تاسو سبا ته ویم کنه نو نمبر 1 پای کې او خطبه موږ ویلې وي یو دا موږ ویلې وا چې هغه ته د مؤنث ضمیر راځي وي لکه والشمس وضحاها نو ځلګي دا ها چې د شمس راځي د مؤنث سماعي دي ویم نمبر دار چې دا غیر لپاره صفت مؤنث استعمال شوی لکه بئر معطلتين نو دلګي دا بئر دا موصوف ده معطلتين ولا صفت ده موصوف صفت په مېز کې مطابقت وي دلته مطابقت نشته نو بئر دا مؤنث سماعي ده دریم نمبر دا ده چې د دې مؤنث لپاره دا فعل مؤنث استعمال شوی حکم دی چې فعل دا فاعل لپاره فعل مؤنث استعمال شوی او د دې په مېز کې فصل بغیر سره نه وي نو دا به هم مؤنث وي لکه الله تعالی فرمایي ولما فصلت العير قال ابوهم نو فصلت العير دلګي دا عير دې دا مؤنث سماعي دي ځکه دې لپاره دا فعل دا مؤنث استعمال شوی دی څلورم نمبر نه خدا دا چې دې لپاره به اسم اشاره مؤنث استعمال شوی اسم اشاره ولا مؤنث استعمال شوی لکه الله تعالی فرمایي وما تلك بيمينك يا موسى
نو تلک دا اسم اشاره مؤنث یمین دا جو مؤنث سماعی دی او پنځم نمبر دا دی چې د دې تصغیر بری په تصغیر کې بتا راځي لکه دارون بازل کې دویرتون ارض بازل کې اوریدتون عین بازل کې عینتون دا د تصغیر چې کله موږ جوړو یا د دې موږ کله جمع تکسیر جوړو نه جمع تکسیر جوړول په وخت کې یا دغه په وخت کې با د تصغیر جوړ د تصغیر جوړول په وخت کې کې تای نو دا د مؤنث سماعي پہچان ده پوه مؤنث سماعي ورا یو خدای نمونه موږ وی کنه چې د شراب نمونه دا مؤنث سماعي دي ننور نمونه مؤنث سماعي دي هغه زنانه او صفات یا د زنانه نمونه لکه اوس ګور مریم ده نو مریم دا اوس مؤنث استعماليږي ځکه چې اگر دې بری کې تانیث علامت نشته خدای نوم د خزو سره خاص ده ویګه به معنی او بیا موږ وی چې دغه مؤنث سماعي چې په ترکیب کې راشي موږ به څنګه پیژنو نو په ترکیب کې دراتلو ته چې هغه په مؤنث زمير راځي شوی یا به صفت مؤنث وي یا به اسم اشاره مؤنث وي او یا به سره فعل مؤنث لګیدل او یا به د دې تصدیق کې بعد تا راځي یاد بشي دا پرونه سبق کې موږ نه هغه پاتې شو بیا موږ دې چې دا مذکر به اعتبار سره تانیث دوه قسمونه دي د مؤنث حقيقي او لفظي مؤنث حقيقي ته چې په مقابله کې مذکر حیوان وي او لفظي چې په مقابله کې مذکر حیوان نه وي بیا موږ ویلو چې د مثنى ستوي مثنى او تسنیه یو شی دی هغه اسم ته چې د په اخر کې الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح نون مکسور لګیدل د پاره چې دلالت وکړي دې سره یو څه بل د قشانت دی او په صحیح کې بلدي په اخر کې الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح نون مکسور راغلی او چې کله د اسم مکسور وي یعنی په کلمه کې په اخر کې الف مکسوره راغلی نو د الف مکسوره به خالی نه د ذو حالونه یا د الف مکسوره د چانه بدل راغلی یا بنی راغلی که غیر منقلب په یا سره بدلو که منقلب بیا به خالی نه ذو حالونه یا به واونه بدل شي یا بیان که د واونه بدل شي نو بیا په حالات دي یا به ثلاثي وي یا به رباعي وي دا ثلاثي غیر ثلاثي وي که ثلاثي او د واونه بدل شي نو په سره بدلو لکه عصنا عصوان عصوات لکه دا قاعده چې کورونو کوم ویلي لکه نه نو دا د تصدیق لپاره د جمع مؤنث سالم لپاره هم ده د جمع مؤنث سالم لپاره هم ده غیر ثلاثي وي نو بیا به موږ هغه بدلو په یا سره لکه عملها ملحیان ملحیات او کچته د یاره بدل الله نو رحا رحیان رحیات او د هیڅ نه بدل نو راغلی نو حباره حباران حبارات بیا موږ ویلو چې کچته الف ممدوده الف ممدوده د کلمې په اخره کې راغلی نو الف ممدوده بل فوق خالین یا منقلب یا بغیر منقلب که غیر منقلب نو د حمزه پر لپاره د تانیث یا راغلی یا بنی راغلی که حمزه لپاره تانیث نو په سره بدلو لکه حمراء حمراوان حمراوات او کچته نو راغلی نو بیا به هغه په خپل حال برقرار پاتې کو لکه قراء قراءان قراءات او کچته د واو حمزه ممدوده حمزه دا د واو یا نه منقلب و بدل شي و نو بیا به موږ د تسنیه او د جمع جوړولو په وخت به دا په خپل حال باندې برقرار هم پاتې کولای شي او په سره بدلول شي لکه کیسا ان کیساوان کیساوات ردا ان ردا ردايون ردایان ردایان بیا موږ ویلو چې د اضافت په وخت به نون د تسنیه نون د جمع نون د تسنیه د بعد کولېږي چې اضافت په اتصال دلالت کوي او دا په انفصال دلالت کوي او کوم کلمات چې پای په اخر کې تار غلي لکه خصيتون او الیتون نو خصيتون او الیتون د دې چې کله موږ تسنیه جوړو نو تسنیه جوړولو په کې باید نه د تعالی ریکو ځکه چې دا ځوانه متلازم دي له بل سره لازم ملزوم دي په منزله د واحد دي او بیا موږ بل قاعده ویلو چې کله یو تسنیه او دې ته موږ تسنیه زمير راځي کو یا دې موږ اضافت کو نو د اولنې تسنیه دا په جمع سره بدلو لکه ايديهما او قلوبهما نمو بیا وس منګه جمع وایو ورون سبق کې تسنیه شو نن ټول سبق ته جمع په بار کې جمع څه ته ویلېږي جمع ورته وایو مجموع ورته وایو نو اسم دل على احاد مقصوده بحروف مفرده بتغير ما جمع دا هغه اسم ته ویلېږي چې دلالت کوي په افراد مقصوده باندې یعنی چې په ډیرو افراد باندې دلالت کوي د دریو یا د دریو نه سیوا په افراد باندې دلالت کوي ناغي ته جمع ویلېږي په داسې طریقې سره چې د دې د واحد په لفظ کې با څه تبدیلی بشي د واحد په وزن کې با تبدیلی شي د واحد په وزن کې دا تبدیلی یا به لفظي وي او یا به تقدیری وي واښوي جمع څه ته ویل کېږي جمع او مجموع دا هغه اسم ته ویل کېږي چې دلالت کوي په افراد باندې تاسو افراد په ډیرو افراد باندې مقصود څومره ستا مقصود وي څومره په افراد باندې
خو په دې مفرد کې با تغیر وشوي په مفرد کې به څه شوي تغیر وشوي که په مفرد کې تغیر دا بیا په دوه قسمه دی یو دی لفظي او یو دی تقديري لفظي لکه ګوره موږ وایو رجل نو رجل مفرد دی د دې په یو فرد باندې دلالت کوي رجال تر دې نه جمع جوړه نو بری کې دا تغیر وکړو څه تغیر دی وکړو چې برجل کې برا باندې زبر او رجال کې برا باندې زیر کو برجل کې بجیم باندې پیش هو دلته بجیم باندې زبر کو حل دغه په الف نو دلته هو صرف ته نو دا لفظي تغیر او تبدل په کتاب کو واښوي او کله کله با دا تغیر او تبدل په پکې تقديري وي لکه فلکن دا یو کشته ته هم وي ډیرو کشته ته هم وي اسمان ته هم وي واښوي نو که فلکن دا منګه په وزن د اسدون باندې واخلو نو دا بیا جمع ده او که فلکن منګه په وزن د قفلون باندې واخلو نو بیا دا واحد ده واښوي مې باندې نو په دې کې تبدیلی شوی ده خو تقديري لمون د ښکاری نه یعنی د وزن سره د دې کار دی واښوي مې باندې الدا ويصنع الفلك او سو کو نو علیہ الصلوۃ والسلام څه چل کو کشته جوړاولا څه چل کو کشته جوړاولا نو څه لګی را فلکون په وزن د قفلون باندې قفلون تعالی د وجرندې ته وي او کدا منګه په وزن د اسدون باندې واخلو نو دا په څه باندې کیږي پاینه باندې پوښښ به باندې هغه په باندې پوښښ ها دا جمع ده یو جمع نه یو اسم جمع ده په جمع او په اسم جمع کې فرق دی جمع دې ته ویل کېږي چې دې واحد موجود وي او اسم جمع دې د وجه چې واحد نه موجوده لکه قوم او رهط قوم دا وز جمع ده اسم جمع ده ذکر دې دغه نشته ده مفرد نشته ده قوم په یو کس تقوم نه ویل کېږي چې ډېر افراد باندې دلالت کوي په څه باندې دلالت په ډېر افراد یا رهط قبیله ته ویل کېږي او دا اسم جنس ده دا اسم جمع نه جمع نه واښو به معنی د جمع واحد مونږ لګيږي د اسم جمع واحد نه وي واښو به معنی دا د ګورو به مخکې المجموع جمع کړل شوی یعنی جمع کړل شوی یا جمع تعریف سره اسم دار اسم ده دل على احاد مقصوده چې دلالت کوي په داسې افراد باندې چې مقصود وي یعنی په دې سره اسم جنس وته ځکه په اسم جنس سره مقصود ماهیت وي افراد مراد نه وي افراد مراد نه وي او په اسم جمع کې افراد مراد وي افراد یو 2 3 4 5 شپږ او اته داسې افراد پکې چې څومره ستا مقصود وي یعنی لسته علی شلخ له او په اسم جمع کې چې نه پای کې افراد نه وي بلکې په اسم جمع کې ماهیت وي ماهیت لکه قوم من حيث المجموعه یو کس تقوم نه وي بلکې چې دا کله په جمع شین دي تقوم وي یو کس ته قبيله نه وي بلکې چې کله په جمع شین دي څه وي راحت نور دوه قبيله وي بحروف مفرده بتغير ما چې د دې مفرد په حروف کې لږ تغیر شي تغیر ما لږ تغیر پکې شوی تغیر ما د مال تنکیر لپاره ده چې د دې مفرد په حروف کې لږ تغیر شوی نو په دې ترتیب اسم جنس وته اسم جمع وته ځکه چې په اسم جمع کې بل واحد نه وي د اسم جمع واحد نه وي د اسم جنس پر اسم دل على احاد په دې سره اسم جنس وته ځکه چې اسم جنس په ماهیت دلالت کوي په افراد دلالت نه کوي او به حروف مفرده في تغير ما په دې سره اسم جمع وته ځکه چې اسم جمع د دې واحد نه وي واحد نه مدرګي پوښښ مې باندې هغه باندې پوښښ نو څه دا وایي جمع دا هغه اسم ته لګي چې دلالت کوي په افراد مقصوده باندې سره د دې نه چې د دې په واحد کې معمولی تغیر شوی سره د دې چې د دې په واحد کې معمولی تغیر شوی وځ دا تغیر عام دی اما لفظي یا وسوي لفظي څه مطلب دی چې موږ د پته لګي موږ د بخکاری موږ به اینو موږ به لیکو موږ به وایو لك رجال في رجل نو سره رجل او پر رجالو کې تاسو ته فرق کاری کړه لا لفظي دی او تقديري یا پکې دا تغیر او تبدل پکې تقديري وي لك فلك على وزن اسدن لك فلك په وزن د اسدن باندې کوو
فإن مفرده أيضا فلك مفرد دریم دغه رنګ فلکون راځي لكنه على وزن قفل لیکن دا په وزن د سبانه قفل باندې قفل څه دی ویلېږي تعالی کچرندې دا او اسدون څه ته وای منظرو ته فقوم ورهط ونحوه نو قوم ورهط او درې په شانت نور نه په شان نور سوري لك بقر ابل غنم خيل وان دل على احاد واگر چې دا دلالت کوي په افراد باندې لكنه ليس بجمع لیکن دا جمع نه دي ولې الا مفرد له دغه دې مفرد نشته جمع نه دي سوري دا اسم جمع دي سوري دا اسم جمع لکه پوه شو مې معنی ثم الجمع على قسمين بیا جمع په دوه قسمه دا مخکې دا سویل دي جمع په دوه قسمه ده جمع صحیح او جمع مکسر جمع صحیح جمع صحیح د نور نمونه سوی جمع مصحح ورته هم مصحح جمع صحیح جمع تصحیح جمع سالم او جمع تکسیر ته جمع مکسر هم وي جمع تکسیر ورته هم وي د جمع سالم څه ته ویل کېږي چې د واحد وزن پکې سلامت پاتې شوی د واحد وزن پکې مات شوی نه او مکسر او چې د واحد وزن پکې ټوټه شوی مات شوی پکې کس کر شوی پکې د واحد وزن پکې مات شوی نو دیتا مکسر وای د واحد وزن پکې روغي نو دیتا سوی سالم لکه رجال جمع د رجلون دا نو دا کوم جمع دا جمع مکسر دا ولی واحد وزن پکې مات شوی دی او مسلمون جمع مسلمون مسلمات نو دا به صحیح جمع سالم وای واښوي دغه د واحد وزن پکې نو وای مصحح وثم الجمع على قسمين بیا جمع فقسمون دي مصحح یا مصحح لا مصحح ستوي وما لم يتغير بناء واحده چې د واحد وزن پکې مات شوی نه وي ومكسرنا مكسر ستوي وما يتغير فيه بناء واحده چې باید واحد دا وزن بنا وزن دا پکې څه شوی مات شوی بدل شوی والمصحح على قسمين او دا جمع تصحیح په څو قسمه باندې ده په دوه قسمه باندې ده جمع تصحیح په څو قسمه ده په دوه قسمه ده نمبر 1 جمع مذکر سالم او نمبر 2 جمع مؤنث سالم لم تجمع مذکر مونږ جمع مذکر څه ته ویل کېږي جمع مذکر سالم چې دې په اخره کې واو او نون واو ما قبل مفتوح یا ما قبل مکسور او نون مفتوح راغلي واو ما قبل مفتوح یا ما قبل مکسور واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور راغلی په کوم حالت کې واو ما قبل مضموم په کوم حالت کې راغلی حالت رفع کې او یا ما قبل مکسور په کوم حالت کې راغلی حالت نسبی جریګه او نون په مفتوح پدوانو کې واښو به معنی جمع مذکر څه دی وای وهو ما الحق باخره واو مضموم ما قبلها يعني باخره کې داسې واوي چې دا واو ما قبل سوي ونون مفتوحه او نون په کې صحیح كمسلمون لك مسلمون او ياء مكسور ما قبلها یا بقى یا مکسوره یا بدسي یا راغلي باخره کې چې ما قبل میں مکسور وي ونون كذلك او نون بدقه شان دي دقه شان مطلب سره چې مفتوح وي دا سره پارا ليدل د پارا لري چې دلالت وکي ليدل لپاره چې دلالت وکي على ان معه اكثر منهم چې د دې سره د دین علاوه نورم دي یعنی مفرد علاوه د دې سره نورم دي لکه مسلمون یو سره مسلمونه ډیر سړي واشو به معنی مسلمین وهذا في الصحيح واذا واو ما قبل مضموم او یا ما قبل مكسور او نون مفتوحه دا چې قسم موږ وکړو دا په صحیح کې وا او وسیله سی وا چې یو کلمه دې چې اسم منقوص وا سوا اسم منقوص وا اسم منقوص خو نه پیژنم یا ما قبل مكسور راغلی یا ساکن او ما قبل ایسوي مكسور وی لکه قاضی شو څه شو قاضی او داعی نو قاضی او داعی د دې چې کله موږ جمع جوړو نو دا قاضی په اصل کې قاضی دی کنه قاضی په اخره کې یا ما قبل مكسور راغلی او داعی دې په اخره کې یا ما قبل مكسور راغلی نو قاضی قاضیان قاضیون اصل کې څنګه دی قاضیون او دا په اصل کې څنګه دی داعی هنا نو بریږي موږ قاعده درو يدعو يرمي ولا لكن تاسو الله دې مشي کوم قانون وایي
हाँ यकूल यबीउ वाला 7 है 8 है 8 कानून देगा ना 8 नंबर कायदा ना फरीक 10 नंबर कायदा व इंशाल्लाह तस्वी यकूल यबीउ दे بأقوى 10 نمبر قاعده بعد 10 نمبر کې دریم نمبر یې سره په 10 نمبر کې دریم نمبر یې سره او دا ورته 3 یاد کوي ګورګه دا اکثر او دې طریقه باندې تاسو پروس کول په کتاب کوم مل لغه دا ویلو چې هر هغه چې واقع شي د کسری او د واو په منځ کې هر هغه چې واقع شي د کسری او د واو په منځ کې د حرکت په ماقبل د نقل کوو د حرکت په شکل کوو ماقبل د نقل کوو د څه شوې د حرکت په ماقبل د نقل کوو کنه وس یاره لاله ساکنه ده مظهره ده ما قبل د زمانه نو دا ورپسې سره بدلو ما په واو سره کومه قاعده ده یو سره ولا قاعده له دا بس نه بدل شي دا په واو سره بدل شي وس چلو شو انتقال ساکنه نه دا ولې ته وګورئ څه بشي قاعدونه واښوي دا شان داعیون بعض داعیون او اصل کې بدریم دی کو دعوا اصل کې بدریم دی کو د دریم دی نه سوای چې څه ورم ته تا نو دا واو په څه سره بدل کړم پیا سره نو څه بشي اوس دا قاعده ته برابر شوې یا واقع ولا د کسری او د واو په منځ کې د یا حرکت په ماقبل د نقل کې د یا حرکت په ماقبل د نقل لیکو کنه ور د یو سره د وجه نه بیا په څه سره بدل کې په واو سره بدل کې څه شو دا او انتقال ساکنه نه لري ته څه شو دا الګا بعضی کسان دي چې کوي کنه و چې د یا حرکت په ماقبل د نقل کو د یا حرکت ماقبل د نقل کو کنه پدې دې کو چې انتقال ساکنه نه لا کو ورته نو انتقال ساکنه کې د قاعده ویل چې کله بس ساکنه نه غري لا ولنه پکې مدې نو ورتيږي ما او نه پکې مدې نو ورتيږي ما نو دلته کې ته مدې وای چې یا ساکنه مخکې د زمره غري دې مدې وای نو دا بناول دې ته برابرې چې برابرې څه چل وکړي یو سره قاعده چې دا ورته چلے ښا یو سره قاعده ورته چلے په دې خبره باندې پوه شئ اوس دا خبره دې کنه په دې مشترک په 10 نمبر قانون کې په دریم نمبر یې څه وتا ان شاء الله دا وي يدعو يرمي ولا قاعده ده دا کې په اجوف په ناقصو کې لګدا چې یقول يرمي وای دا قدم چې د ناقصو قاعده وجود شي پای کې دا ولې قاعده ده يدعو يرمي ولا او يدعو يرمي درې سری درې به څه پکې دا پوه شئ دې باندې کله کې څو ځین به کار نه کوو نو لګي خیر ده بیا باندې کې څو ځین کې لشي کارونه کې ته به چې دا څه شي نو دا غته لګا ښا هر هغه چې واقع شي د کسری او د واو په منځ کې یا راو چې واقع شي د ضمیر او د په منځ کې نو هغه یا حرکت په ماقبل ته نقل کو بیا بیا چې دا به ساکن کو او چې یا ساکن شولا د یوزر قاعده د وجه نه بیا په اوسره بدل بیا باندې واښو به باندې نو غره وي وهذا بصحيح واما المنقوص فيحذف ياؤه وهر چې منقوص نو باندې کې بیا حذف کولېږي یا به حذف شوی دا نو یې قانون او داونه مې شوی سره کې وي خدا قانون په اصل کې څنګه قافیون اوس باندې کې هغه موجود او په اصل کې ولکه قانون په خپل اصل باندې نه لري قانون اصل قافیون فاعلون ضاربون بیا بدل لري و شو به معنی نو دا هغه چې کله یو اسم د چې د دې په اخر کې الف مقصوره راغلي نو د جمع جالب جوړول په وخت کې به غیا حذف کولېږي والمقصور يحذف الفه او مقصور نه پیژنم کړه هغه اسم چې د دې په اخر کې الف مقصوره راغلي الف مقصوره راغلي لکه مصطفی د ګورې په اخر کې یا راغلي لکه مصطفی الف مقصوره ده کنه ها نو د دې نه چې ځکه داغه جوړو مجمع جوړو ما نو دا به جوړو ما مصطفیون سبب ما مصطفیون یا مضارع ته ما قبل مفعول یا بعد سره بدلوا سبب شي مصطفاون دو ساکنه نه له له مدره او مصطفاون واښو دې باندې وګورئ اوسه والمقصور او چې مقصوري يحذف الفه نو دې هغه الف په حذف کولېږي مصطفاون نه کړه ها مصطفاون نو سبب شي مصطفاون او ويبقى ما قبلها مفتوحه او د الف نه ما قبل په الف باندې ما فتحه باقبه کولېږي ولي ليدل على الف محذوفه د بار د دې چې دلالت کوي په الف محذوفه باندې د بار د دې چې دلالت کوي په الف محذوفه باندې په دې باندې پوه شئ ها نو ګوره موږ د دې پوره څه خبره وکړلې یو د جمع تعریف نو وکړو بیا موږ وې چې د جمع او اسم جنس کې او په اسم جمع کې څه فرق دی دا وې بیا موږ چې جمع دوه قسمونه دي جمع صحیح او جمع
مکسر د جمع صحیح جمع مکسر تعریف موږ وکړو او بیا په جمع صحیح کې موږ جمع مؤنث د جمع مذکر سالم خبره موږ وکړه چې صحیح وي نو دی په اخر کې به واو ما قبل مفتوح او یا ما قبل مکسور دا براغلي کچته اسم منقوص نو د جمع جوړو جمع مذکر سالم جوړولو په وخت به یا ځکه کولېږي او که اسم مکسور په اسم مکسور نو په جمع سالم جوړولو په وخت به مکسور به ځکه کولېږي اوس دا جمع مذکر سالم د دې د جمع چې په واو نون سره راځي یا په یا نون سره راځي نو د دې لپاره شرایط دي پوه شئ یعنی هر جمع چې نو هر جمع مذکر چې نو هغه سالم نشي راتلی هر جمع مذکر دا سالم نشي راتلی بلکې هغه جمع مذکر سالم هغه جمع چې مذکر وي نو هغه سالم هر راتلی شي یعنی په واو او نون سره یا په یا او نون سره به هر راتلی شي چې کله په دې کې شرایط وي نو دغه جمع مذکر سالم دا به خالی نه وي د دوه حالونه یا به دا جمع مذکر سالم چې کنه دا به اسم په اخره کې راغلی یا په اسم کې راغلی او یا په صفت کې راغلی یا په څه کې راغلی په اسم کې راغلی یا په څه کې راغلی په صفت کې راغلی نمبر 1 کچرتا دا جمع مذکر سالم چې کنه دا په دای کې راغلی و په اسم کې راغلی و نو دې لپاره درې شرایط دي د پاسو شرایط دي درې نمبر 1 کې کنده مذکر به عاقل وي مذکر وسوي عاقل وي دویم نمبر دا مذکر کې نه نو دا به د مذکر نوم وي عالم وي د مذکر لپاره عالم وي د سره لپاره د مذکر لپاره او دریم نمبر دا دی چې په اخره کې به تانه ویل اخر کې وای تانه واشي ها د مذکر عاقل جمع وي او د عالم به مذکر وي او په اخره کې وای تانه راغلي لکه اوس څه وکنه چې مذکر وو او مذکر عاقل نو مذکر وو مذکر عاقل نو لکه عدجن نو دا عدجن چې نه دا لکه اوخت ویلېږي نو دغه ته است ویلېږي نو په اس کې بدغه نه کېږي دا د دې جمع په واو نوم سره راځي واو شو باندې او دا به عالم وي د مذکر د لپاره عالم وي لکه رجلون چې نه د رجلون نه توسر رجلان رجلون رجلین نشي ویلې ځکه چې دا عالم نه دی رجل عالم څه دی ویلېږي چې یو خاص معین څه نه کړه او دریم نمبر دا دی چې په اخره کې به تانه ویلاږي په اخره کې به تانه راولې اوس طلحتون دی طلحتون نو دې طلحتون په اخره کې تار راغلی دا نو طلحتون په اخره کې نو د دې ته اوس جمع مذکر سالم جوړه طلحتون طلحتین نشي وزيدون دی نو زيدون زيدين ویل شي مسلمان مسلمان نه شي واښو ویل باندې نو چې اسم کنا دا نو بای په درې شرایط مذکر به عاقل وي عالم به د مذکر او باخره کې بیتا نه راغلي نو زه پر توګه ما چې سینتون دی سینتون نو سینتون پر اخره کې خطا راغلی دا او د دې جمع راځي سینون او سینینا ورمدي کې نه قال تزرعون 7 سنين دا ابا او دغه شاته دغه قلتون دی نو قلتون دا غلغته نه راځي نو قلون او قلون او قلون خوشته دا غشان دي ارضون دي نو ارضون په اصل کې ارضتون نه په اصل کې په کتابه او ارضتون او ارضون او ارضین چې دا راځي واښوي یا عزتون دي نو قرابري کو عزين نه غره فعن اليمين وعن الشمال عزين واښوي باندې جواب شاذ دي وسري شاذ ولکه باندې خبره باندې پوښوي چې بکم دي کې دا تار غلي او ال کې بیا هم په واو نون سره راځي ما به صحیح شاذ الګه پوه شاذ څه ویل کېږي چې قانون نه مخالف وي شاذ څه وایي خالف او چې کله دا جمع مذکر سالم دا دغه با صفت پاکره راغلي د صفت پاکره راغلي نو لري لپاره شپږ شرایط دي څو شرایط دي شپږ نمبر 1 دا دی کنه چې مذکر با عاقل وي دا فریقون دا فریقون مذکر به سوي عاقل وي نمبر 2 تای دانش په بګری راغلي د تای دانش نه خالی وي تای دانش نه بسوي خالی وي لکه علامتون دا د خارج شو علامتون دا علامون علامین نشي ویلې خو شو دا صفت ده دا شانتي دریم نمبر دا چې دا د افعلوا په وزن باندې بنوي دا کلمه به د افعلوا په وزن باندې بنوي نمبر 4 د فعلانو په وزن باندې بنوي او نمبر 5 د فاعل په وزن باندې بنوي د افعلوا په وزن باندې بنوي او د فعلان په وزن باندې بنوي د فاعل په وزن باندې بنوي او شپږم نمبر د فعول په وزن باندې بنوي خو شو باندې دا کتاب اوس مثال مې ما
چې دا جمع مذکر سالم په هغه وخت کې راځي یا جمع مذکر سالم په واو او نون سره حاله راځي چې کله په دې کې دا شرایط وي جمع مذکر سالم یا په اسم کې راغلي یا په صفت کې په اسم کې راغلي درې شرطونه دي مذکر به اخر وي عالم مذکر وي باخره کې بیتانه او په صفت په اخر کې راغلي مذکر به اخر وي د تانیث په خالی وي د تانیث په بګنی راغلي او د افعالو په وزن باندې بنوي د فعلانو په وزن باندې بنوي د فاعل په وزن باندې بنوي د فاعل په وزن باندې بنوي ولې موږ دې جواب کتاب کې درته وګورئ اوس ويختص بأولي العلم واذا جاء مذكر سالم خاص کړی شوی دی واولو العلم سره اولو العلم څه ته ویل ورته اي ذوي العقول پس سره او دا نور پکې دا یو پکې دا چې مذکر به عاقل وي کنه موږ وی چې مذکر به وي او عاقل به وي مذکر به څه وي عاقل وي او باخره کې بیتا نه راغی باخره کې بیتا وي واما قولهم وهر چې قول لري عربيانو ده چې سینونه چې دا سینونه نسره د سینه جمره د څه جمره د سینه او سینه باخره کې سره غلره لکه قران مجید کې قال كم لبثتم في الارض عدد سنين وارزونا او ارزون د څه جمره د ارزتون جمره د څه جمره او ثوبونا ثوبونا څه جمره د ثوبتون جمره د څه جمره د ثوبتون جمره او قلون دا څه جمره د قلتون جمره قلتون دا ته ویل کېږي دا امپړه کوي دغه ته ویل کېږي او ثوبتون دا جماعت ته ویل کېږي پوه شئ نو دا قلتون جمع په دې اخره کې تار اغلی دا او بیا هم جمع په واو نون سره اغلا سینتون په اخره کې تار اغلا بیا هم په واو نون سره بیانون سره استعمال شوی دا نو فشاذ دا سری دا شاذ یا په قران مجید کې لګ نور عزت عزونا جماعت ته ویل کېږي عن اليمين وعن الشمال عزين چې د قیامت پر ورځ باندې به جنت ته جهنم طرف ته او جنت طرف ته یعنی خیر طرف ته او ګس طرف ته به مختلف جماعتونه وي نو عزين دا عزت جمع او دا د وشاذ ده یا لکه عزين دا عزغه جمع ټوکړي ته ویل کېږي لکه الله پاک د کافرانو په صفات کې فرمایي الذين جعلوا القرآن عضين چاو ګرځول قرآن مجید څو ټوکړي نو عزين د لګي مونږ وایو چې د سره شاذ ده لکه تاسو په دې خبره باندې پوه شولئ ها نو دا درې شرطونه حلو چې کله د جمع مذکر سالم په اسم کې راغلي وس که جمع مذکر سالم په صفت کې راغلو نو دې لپاره څو شرطونه دي څو شرطونه دي سلور خدای نوی دي او دوه زاړه دي یو خدای چې مذکر جمع وي مذکر عاقل وي او دویم نمبر باخره کې وي تا نه راغلي او بل ويجب الا يكون افعل مؤنث فعلوا چې دا به د دې افعلوا بوده معنی باندې چې دا افعلوا مؤنث سینه نه دا فعلا اورزي لکه احمر ودا د خارج شو زکه احمر دا د افعل وزن دی احمر وسو وزن دی د افعل د اسم تفصیل بوده معنی باندې زکه کنه چې د دې کله د اسم تفصیل چې نه اسم تفصیل په وزن باندې چې کم راشي نو هغه د کم چې عاقل وي عاقل نو پای کې اسم تفصیل چې نه په واو نون سره راځي او د احمرو یعنی د سي وزن د افعالو چې وزن د فعلاوي نو هغه د سي افعالو چې وزن د فعلاوي نو په دې باندې د دې اسم تفصیل ناراضي لکه احمر او اسود او ابيض لا اگر چې د افعالو وزن ني لیکن دا اسم تفصیل نه دي تاسو په المستغل کې ویلي چې د دې اسم تفصیل د لپاره دا شرط دی چې بری کې د رنگ او د عیب ولا معنی و پکې نه وي کچته د سی یو لفظو چې پای کې رنگ او عیب ولا معنی و او بیا هم د دې نه افعال وزن ناغه نو دا به صفت مشببه دا به اسم تفصیل نه وي لکه پوه شو دی باندې نو عام اسم تفصیل دی کنه د دې سره د دې مشابهت چران شي نو ردی وجنا افعل هغه افعال چې په وزن د فعلاوي دا چې په تانیث فعلا او راځي نو هغه د جمع په پوونو سره نه راځي پوښوي لګول ازربون ازربان ازربون غرازي انصر وانصران انصرون غرازي زکه چې د دې جمع د فعلا او په وزن باندې د تانیث د فعلا او په وزن باندې راځي بلکې د افعال صفات د افعال تفصیلی د دې تانیث په څه په وزن باندې راځي د فعلا په وزن باندې څه په وزن باندې د فعلا په وزن باندې تاسو وایي انصر وانصران انصرون اناصرون يسرون نصران نصران اضرب واضربان يضربون ضربا ضربان ضربان الګه پوښوي الګه بلې باندې پوښوي یو شرط دی
چې دا افعالو دا جمع مذکر سالم با د داسې افعالو په ځل باندې باندې چې راغی تانیث په فعل اور تانیث سره دي ځکه چې د دې فرق راشي د دې او د اسم تفضیل سره فرق راشي د څه سره فرق راشي اسم تفضیل سره فرق راشي لکه بلې خبره باندې پوه شوي په دې باندې پوه شوي لکه احمر او حمراء لکه احمر دا وس د دې تانیث دا حمراء راځي ولا فعلان مؤنثه فعلا او انما د داسې فعلانون په وزن باندې وي چې دا غي مؤنث فعلا راځي نه بل داسې فعلانون په وزن باندې وي چې دا غي وزن سره راځي دا تانیث سره راځي فعلا راځي لکه سکرانون وزن په اخره کې الف او نون ناغره ولري جواب په واو نون سره نشي راتله ځکه چې د دې تانیث د فعلا په وزن باندې سکرا پوه شو به معنی یلګه پوه شو به معنی او دا څنګه کنه چې د دې او دا فعلان په منځ کې فرق راشي کوم چې صفت لپاره لکه ندمانون جمع ندمار نای کې مدا جایز لکه پوه شو ندمانون د ندمانتون ندی ولا فاعل بمعنى فعول وجريح بمعنى مجروح او دغه شانته یو شرط ولداله چې بری دا با د فعول او د فاعل په ودان معنی بنئ دغه اسم دغه جمع مذکر دا جمع مذکر دا با د واحد دی دا با د فعول او د فاعل په ودان معنی بنئ ځکه دا فعول او فاعل دا په معنا د اسم مفعول باندې فاعل او مفعول په معنا نه اسم مفعول باندې او دا د مذکر او مؤنث دواړو لپاره استعمالېږي فعول او فاعل دا د مؤنث او مذکر دواړو لپاره استعمالېږي کته د مذکر جمع د دین راولې نو بیا به د مذکر سره بخاشه د مؤنث سره بنه راځي بیا خو شو به معنی نو دا کلمه دا به د فعول او د فاعل په ودان باندې باندې راغلي لکه جريح دا د خارج شو ولا فاعلا بمعنى مفعول فاعل بمعنى مفعول باندې لکه جريح بمعنى مجروح ولا فعولا بمعنى فاعل او فعول بمعنى فاعل باندې لکه صبور بمعنى صابر دا هم تاسو په دې مستغرق کې ویلي دي چې عام طور باندې اسم فاعل دا د فاعل په ودان باندې راځي کله کله د فاعل په ودان باندې راځي او اسم مفعول عام طور باندې د مفعول په ودان باندې راځي کله کله د فاعل په ودان باندې راځي دا څه ویلي دي کنه پرې خبره باندې پوه شولای ها پرې باندې پوه شوي او واجب حذف نونه بالاضافه دی واجب دی حذف کول د نون لري اضافه توجینا لکه دا او دی کا زړه خبره ده چې اضافه دلالت کوي په اتصال باندې او دا دلالت کوي په انفصال باندې پوه شو به باندې نو نن سبق خلاصه دا شوله نن اول موږ د جمع تعریف کو چې جمع د هغه اسم ته ویل کېږي چې دلالت کوي په افراد مقصوده باندې سره د دې چې د په واحد کې به معمولی تغیر شوی دا معمولی تغیر دا به په دوه قسمه یا به لفظي وي یا به تقديري وي چې لفظي وي لکه رجل رجال او تقديري وي لکه فلکون چې دا جمع د اسدون راځي او فلکون چې په وزن دا قفلون باندې والي نو دا چې نه دا یا فلکون چې په وزن د اسدون باندې واخلي نو جمع او په وزن د قفلون باندې والي نو واحد دی او په دې سره د اسم جنس نه احتراز راغی دغه په اسم جنس کې افراد نه مراد بلکې ماهیت مراد وي او د اسم جمع نه اعتراض راغی دغه په اسم جمع کې واحد نه موجود بیا موږ چې دا جمع په دوه قسمه باندې دا جمع صحیح او جمع مکسر جمع صحیح هغه ته چې د واحد وزن باندې نه بدل شوی جمع مکسر هغه ته چې د واحد وزن باندې بدل شوی بیا جمع صحیح هغه ته ویل کېږي چې د واحد وزن باندې نوی بدل شوی بدل لږ کې نه راغلی او دا جمع صحیح په دوه قسمه را جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم نن به موږ صرف جمع مذکر سالم وي چې دې په اخر کې واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور او نوري مفتوحه راغلي وي او دا په صحیح کې او چې کله یو اسم د شي چې یا اسم منقوص وي یعنی په اخر کې یا راغلي جمع مذکر سالم جوړول په واقعبه یا حذف کولېږي او کچرته اسم مقصور په اخر غیر مقصوره راغلي و نجبي جوړول په واقعبه الف حذف کولېږي ولې حذف کولېږي نو دا صرفي قانون د وجه نه ښه واښو به باندې دا زیات ساتي بیا موږ وی چې جمع مذکر سالم دا بیا د اسم په اخر کې یا د فعل د صفت په اخر کې کله یو اسم د چې د په اخر کې جمع مذکر سالم مطلب یو پر درې شرطونه لري نمبر 1 چې د مذکر جمع وي نمبر 2 د مذکر عاقل جمع وي او دریم دا چې په اخر کې بیتان نه راغلي سینتون او قلتون او پدې کې چې راغلي دي نو جمع مؤنث مذکر سالم په وانو سره موږ وای دا شاذ دي بیا موږ دا وی کته د صفت په اخر کې راغلي دی پر شپږ شرطونه لري نمبر 1 دا چې د مذکر عاقل جمع وي نمبر 2 چې په اخر کې بیتان نه راغلي چې وقف پاس ربلی کې لکه علامتون ته خارج شو نمبر 3 داسې افعالو بودن باندې چې داغي تانیث فعل اور دي داسې
فعلانون په وزن باندې بنوي چې داغي تانیث فعلا راځي دا داسې فاعل په وزن باندې بنوي چې هغه په معنی د مفعول او د فاعل په وزن باندې بنوي چې هغه په معنی د فاعل باندې ځکه دا لاولنه خو دغه چې اسم تفضیل سره مشابهت را نشي دویم دا چې د هغه فعلانون سره مشابهت را نشي چې کم مؤنث راځي لکه د ندمانتون او دا چې دا منصرف دي او دغه جمع مذکر سالم سره دارات لشي ندمانین راځي شي او دا فاعل او فاعل په وزن باندې هم نه ځکه دا فاعل او فاعل وزن د مذکر او مؤنث سره خاص دي که جو مذکر سالم د دینه په وانون سره راشي نه دا بیا دا و د مذکر سره به خاص کېدل د لازم راشي او خبره به مقصود نه بدل شي واجو د اضافه توجه نه ونون د اضافه د بغورځي نون د جمع بغورځي واړه